سورة مومن سورة المؤمن صفحہ نمبر 18 سورة المؤمن مکیۃ دا سورة مومن دے مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے وہی 85 آیتا پدی کی 15 آیتون دی و9 رکوات او پدی کی 9 رکوگان دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق اللہ العظیم سورہ مومن آیت نمبر 1 شپږم رکوع سلیشتم سپارہ اللہ سورہ زمر په خپل دربار یادیه کې قبول او منظور کی او الله دا سورہ مومن زمونږ د لپاره آسان کی دا سورہ مومن دے او په مکہ مکرمه کې نازل شوی دی دی سورہ مومن تا مومن زکه ویل کیږي چې پدې کې د یو مسلمان بنده ذکر دی چې هغه د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی د فرعون ترزوی دی دا غنوم دی خرقیل دا د فرعون ترزوی دی او دا په فرعون سره چې کم دی په کابینه کې هم وو د نوم دی خرقیل د چې کوم دی په موسی علیه السلام باندې پټ ایمان راوړو پټ ایمان بالکل د خپل کابینه ته نو ویلي چې ما په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی یو ځل چې کوم دی فرعون دا خبرو کړه چې دا سې چلې دا زړه مې غواړي چې دا موسی چې کوم دی دا هم مړ کما زکه چې کوم دی زما خلاف خلک چې کوم دی د الله تعالی په عبادت باندې او توکل خلک زمانہ واوړل نو زړه مې غواړي چې دا موسی چې کم دی دا چې کم دی هلاک کما یا قتل کم نو د خرقیل چې کله پته لګی د دې په کابینه کې ناستو ماته شتوي چې د فرعون د کابینه سړیو د سره کې سوچ وکړو کایره دا چې چلې کپټ خبره موسی علیه السلام ته نکوم او د فرعون ته چې کم دی دا گوی نه ورکوما کی دي چې الله پاک را نه خفشي چې یاره زما د ولی زما د پیغمبر خلاف خبر روانه وي او تاج کم دی چاته بالکل سکونه وي دا خرقیل چې کم دی دی را پاسېدلې دی او فرعون ته چې کم دی د الله تعالی په وحدانیت باندې او د حضرت موسی علیه السلام پر رسالت باندې باقاعده او خبرې کړې دي نو هغه ټول خبره چې کم دی په دې صورت کې راجم شوی دي نو ځکه دغه صورت ته سورۃ المؤمن ویل کیږي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د هر یو شیز د پاره چې کم دی مغز وی دماغ وی د هر یو شیز د پاره خلاصه وی نچوړ وی د قران مجید چې کم دی نچوړ هغه په دې صورت کې دی د قران مجید خلاصه د قران مجید مغز هغه چې کم دی او سورتونه دي چې هغه ته ویل کېږي حوامیم سبعه هغه سورتونه چې د هغه په ابتدا کې حمیم تک راغلي وي حمیم تک راغلي نو دا او سورتونه دي دا د سوره مومن نه شروع کیږي او سوره الاحقاف پورې چې کوم دي دا سورتونه دي نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قران مجید چې کومه خلاصه ده د قران مجید چې کوم نچوړ دی او د قران مجید چې کوم مغز دی هغه په دې او سورتونه کې دي چې دې تسویل کېږي حوامیم سبعه حوامیم دا د حمیم جمع ده دا او سبا ویل کیږي او تا نو او سورتونه داسې دي چې داغي په شروع کې سره غلي دي حمیم دا او سورتونه دا سوره احقاف پوری دي دا سوره حمیم په شروع کې دا سوره مومن دې د کم ده سوره غافر هم ویل کیږي په دې دریم نمبر آیات کې چې کم ده الله تعالی غافر الذنب چې الله تعالی چې کم ده د انسان ګناهونه هم معاف کوي
نو دا غافر دا د الله تعالی صفت ته، دا د الله تعالی صفت ته. نو دې صورت ته کوم دې سوره غافر هم ویل کیږي. اور دغه شانته الله تعالی په کې دي کې خپل صفت بیان کړي ذات طول چې الله تعالی د قدرتونو خاوند دی، الله تعالی د فضل خاوند دی. نو دې صورت سوره طول هم ویل کیږي. د دې صورت چې کوم دې درې نمونه دي، یو سوره مؤمن، دویم چې کوم دې سوره غافر، او دریم چې کوم دې سوره طول. او دغه شانته دې صورت ته کوم دې د قران مجید مغز هم ویل کیږي. دا دې هغه مختصر شانته خلاصه شولا. حمیم الله ورسوله اعلم بمراده، دا حروف مقطعات دي چې د دې صحیح معنی او مطلب الله رب العزت او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته معلومه ده. نو حمیم حروف مقطعات، او دې چې کوم دې موږ دا خبره کړې ده، دا موږ بار بار ویلې ده چې بعض علماء لیکلي دي چې دا حروف مقطعات دا د الله تعالی باقاعده صفتی نمونو طرف ته اشاره ده. د الله تعالی یو خپل ذاتی نوم دی چې هغه څه شی دی الله، او نور چې کوم دی د الله تعالی د 99 نمونه د صفتی دي. نو دلته کوم نه علماء په دې کې تفسیر دا دې خبرې کړې ده چې دا حروف مقطعات چې څومره دي په دې کې چې کوم دی د الله تعالی صفتی نمونو طرف ته اشاره ده. مثلا حمیم په دې کې چې کوم دی اول نمبر ټکی څه شی دی ح ده، دی ح نه مراد چې کوم دی حمید، مونږ چې کوم دی د چا حمد کو د الله تعالی، د الله صفت دی. او میم نه مراد چې کوم دی مجید، الله تعالی بزرګي والا دی. نو دا دوه صفاتونه د چا دي؟ د الله تعالی. نو ح نه مراد حمید شو او میم نه مراد مجید، او دا دوه د الله تعالی صفتی نمونه دي. لکه څنګه مونږ وایو ډي سي، ودا چې کوم دی د پېښور ډي سي دی، د ډي سي نه څه مراد دی؟ ډیپټي کمشنر. یا مونږ وی الکه ودا د پېښور اي سي دی، نو د اي سي نه څه مراد دی؟ یا اسسټنټ کمشنر. نو دا چې کوم دی دا د الله تعالی صفتی نمونه دي، خو دې کې باقاعده چې کوم دی د حرفونو چې کوم دی د الله تعالی صفاتونو طرف ته اشاره ده. حمیم تنزيل الكتاب، نازل شوی دی دا قران مجید من الله د الله رب العزت د طرفنا، العزیز العلیم چې ډیر غالب او په دی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو. پدې کې د الله تعالی قوت صفاتونه دي. پدې دریم نمبر آیات کې د الله تعالی څو صفات دي؟ وو نمبر 1 غافر الذنب، الله صفت دا دی چې د انسان ته ګناه معاف کوي. د شرک نه علاوه الله تعالی چې کوم دی بنده ته ګناه معاف کوي، دا الله بس قدرت ته نظام دی. دیم وقابل التوبه، بنده توبه وباسي الله توبه قبلي. او دریم شدید العقاب، انسان په ذهن کې راځي چې بس ګناهونه کوا او بس الله به معاف کوي. نو ډایرک الله دریم نمبر صفت بیان کو چې شدید العقاب، ورې کله نا کله چې کوم دی الله رب العزت سخت عذاب انسان ته ورکي. نو د دې نه چې کوم دی معلومیږي چې ایمان چې کوم دی د دوه شیزونو په مینس کې دی. یو طرف ته رجع ده، رجع امید، او بل طرف ته چې کوم دی خوف دی. د دې په مینس کې ایمان دی. څه مطلب؟ د مینس کې ایمان دی. یو طرف په چې کوم دی د الله نه به امید ساتي، د الله نه به دومره نه یریږي چې بس انسان همیشه چرته نهستی، دا چې کوم دی په جمعات کې ناسي بس الله چې کوم دی دا ونی نسی، نه الله نه بسړي امید هم ساتي. او بل طرف ته چې کوم دی دلته خوف دی، خوف لیکيږي یری ته، الله نه به کوم دی بنده ساتي یرا. د دې پمینس کې چې کوم دی څه شی دی؟ ایمان. نو رجا او د خوف پمینس کې دا ایمان دی. ګوره مونږ چې کله قران مجید شکلو کو، نو مونږ څه وایو؟ بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا الله دا نوم دا ډیر زیات لوی دی، سړی او یریږي یاره الله ډیر زیات لوی دی. نو الله وت فرمایي یریګه ما بسم الله الرحمن الرحیم. الله چې کوم دی رحمان هم دی رحیم هم دی. او بیا الله چې کوم دی سوره فاتحه کې ډایرکټ سوی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
نو د دې آیت کې هم الله تعالی اول خپل دو صفاتونه بیان کړل چې ګوره بنده کما شیطان ته طاقت ورکړي دي نو هغه سره می تعالی د توبې دروازه هم کولو کړی دا شیطان له طاقت ته یو انسان هر څومره ګناه وکي نو الله سوی غافر الذنب وقابل التوب یو سړی وي چې نه بس ګناهونه کوي توبه وباسم او الله بیا سوی شدید العقاب نو دې کې د الله تعالی او صفاتونه بیان شوی دي غافر الذنب الله رب العزت بخون کې د ګناه وقابل التوب او د توبې قبل دین کې شدید العقاب او سخت عذاب ورکون کې ذی الطول او د لوی فضل خاون والده د صفاتونو والده د قدرتونو والده لا اله نشته بل سور معبود الا هو سوا د الله رب العزتنا الیه المصير وم صفات الله داري الیه المصير الله تبهر یو شی واپس کیږي انسانان دي که نور مخلوقات دي دا ټول هر څه بچا ته واپس کیږي دا الله ته دغه چې کم دی معلومیږي دا چې ورځ د مالک د ورځ د قیامت د ورځ د جزاء مالک یوم الدین هغه څوک دی الله الیه المصير الله طرف ته واپس للی واخر دعوانا الحمد لله